کوم د جماعت اسلامي د PK 59 د یوت مشر د یونین کونسل اګری امیر او د الخدمت 400 کوارډینیټر پاتې شوی دی هغه خپل ملګرو سره شاملېږي ورسره موږ سره د عوامي نېشنل پارټۍ سینیئر نائب صدر سابقه امیدوار یونین کونسل اګرا د حلیم ګل عرف کاکی جان صاحب هم موږ سره شاملېږي دوی ته زه خوش آمدید وایم هرکلی ورته وایم عزتمندو دا نن چې کوم د عوامو زمونږ اړخ ته رجحان دی زمونږ اړخ ته خیال دی دا د دې خبرې ثبوت دی چې د قومي وطن پارټۍ نمایندګانو د دې علاقې د عوام کم خدمت کړی دی نو د هغې دا جوق در جوق زمونږ پارټۍ کې شاملېدل دا د دې خبرې ثبوت دی چې د دې ځای د عوامو د قومي وطن پارټۍ په نمایندګانو باندې مکمل اعتماد دی چې دا دیوه د اګرې نه به دا مونږه را شروع کوو او انشاءالله تعالی د دې ډیوې رڼا به په غونډ PK 59 او په غونډه ضلع 400 کې خورېږي نو دا د هغې خبرو یو چین دی چې را روان دی چې نن دا دومره درانه او ښه ملګري موږ سره په پارټۍ کې شاملېږي ورسره شهید وطن حیات محمد خان شیرپو په 14 فروری باندې چې موږ دا کم پروګرام دی د برسه نو هغې لحاظ سره زموږ د حلقې عهدهداران راغونډ شوي دي د همیشه په شان موږ دا سوچ لرو او موږ دا جذبه لرو چې په بھرپور طاقت سره به شرکت کوو انشاءالله تعالی او دا شهید وطن حیات محمد خان شیرپو برسی به کامیابو عزتمندو وی د 100 کاله ژوند تیرولو دپاره د 100 کاله زندګۍ ضرورت نه نن دا دی 47-48 ساله وشو شهید وطن زمونږ نه بیل شوی دی خو د هغه سوچ د هغه فکر نن چې دا کم خلک دلته ناست دي په هغه هر انسان کې هغه ژوندی دی عزتمندو وایي ژوند چې تیری د عوامو د ښه دپاره تیر که د عوامو د فلاح دپاره تیر که مشران ناست دي دوی به کوي خبرې ډېر وخت په نالم د پښتو په یو شعر باندې به تاسو نه اجازت والمه چې کوم دا شهید وطن ژوند سره منسلک دی وایي مړ شه داسې مړ شه چې وطن در پسې وجاړي خپل خواص هم جاړي چې پردي در پسې وجاړي تاسو ډېره مهرباني ډېره شکریه وکړئ